چې کله کورونو ته داخليږي نو سلام اچوي. سلام ساچوي سلام اچوي. اولنې روایت واورا چې کم خلق کور ته داخليږي او په کور کې سلام اچي دغه خلق به الله مالدار کی، الله به غنیان کی، الله به فراخین پیراولي. موږ پښتانه شرمېږو خو موږ په خزو سلام اچو. دا زیګ پښتانه دلته وته غیرت مخې ته کېږي او هغه ټیم غیرت ولا مخې ته نه راځي چې کله د دې کمزور بوټي سره جنگ جګړې راخستې وي، کله په ماشوم باندې گزار کوي، دغه ټیم کې نه شرمېږي. او ته د دې ښځې خاوند د مینې محبت د زیاتولو دپاره ته ښځې ته وایه چې روڼۍ راخله خپل خاوند ته خوله کې ورکوه، خاوند یې روڼۍ راخلي تاله دې خوله کې درکوي، دې سره مینه محبت زیاتېږي. ښځه خاوند ته د محبت په نګاه وګوري، خاوند ښځې ته د محبت په نګاه وګوري. رب کریم دې دواړو ته د محبت په نګاه وګوري. موږ پردو ښځو ته ګورو، په خپل ښځې کتلو کې چې کم دی زما عزتمندو ثواب دی، اجر دی، زما عزتمندو بلندي ده. نو اولنې روایت دا خلق با الله پاک غنیم کی، الله به مالدار کی. زمونږ په کورونو کې چې کم دی فقر او فاقه شته که نشته، تنگ دستۍ نشته که نشته، او زیاتېږي د خیره سره، بس صرف یې وایو عمل پې نه کوو. هم زمونږ خپله دا حل دی او زمونږ د مقتدیانو دا حل دی. سلام موږ نه ایر شي بس کور ته رادننه شو. یو لوی بزرگ او زه چې کله کور ته دننه شوم، بزرگ یو لوی ولی الله د دې ریوین مرکز په مشرانو کې وی ښځې را سره جنګ جګړې او هره خبره داسې کوله چې دا ډېر راله ټک چولو. وی ما ویلې دا څه ګناه مانه وشوه. وی زه کور ته بې بسم الله را دننه شوم، کور ته بې بسم الله را دننه شوم. وی ما سره یو بل سړی هم را دننه شو، ما سره بل سړی هم را دننه شو. نو چې سلام واچئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، اوچت آواز سره سلام اچول چې زما محترمو تا کله سلام واچولو، په دې سلام اچولو سره د کور نه جنات وځي، د کور نه هره بلا وځي، په دې کور کې خیرونه برکتونه راشي. زما عزتمندو اولنۍ روایت مطابق دا خلق به الله مالدار کی، د دویم روایت مطابق د دې گاونډیان به الله مالدار کی، د دریم روایت مطابق دا ټول کلی به الله مالدار کی. اوس وایي موږ سلام اچو، سلام عام کول دی، سلام عام کول دی. داسې به رواني چې دا پلانکې لږ غریب دی، دا پلانکې چې کم دی پرهیزګاره دی، امیر صاحب دی، دا به په ما سلام اچوي. تی وانه چې البادئ بالسلام بریء من الکبر، حدیث کی محمد رسول الله فرمای څوک چې په سلام کې مخکیواله کوي وای دا به د کبر نه بری وي، تکبر نه به بری وي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چا چې پس شلو کسانو باندې سلام واچولو، په شلو کسانو باندې، په سو کسانو باندې، شلو کسانو باندې چا سلام واچولو، د قیامت په سخت ورځ باندې زما شفاعت د هغې دپاره واجب شو. نو هغه مجلس نه فوراً یو صحابي پاسېد، لاړې او لږ وخت پس راغی، بیا په هغه محفل کې مجلس کې کېناست. الله رسول ورته فرمایي چېرته تللی وي؟ و یا رسول الله په دې خبره باندې عمل وکړو، لاړم په شلو کسانو مې سلام واچولو، واپس راغم. عملي خلک وو، موږ دلته خبرې واورو، په یو غوږ یې واورو، په بل غوږ یې وباسو. یاره مولانا صاحب ډېرې ښایسته خبرې وکړو، ښایسته خبرې وکړې عمل دي پې څومره وکړو. دا خبرې خو وخت د سره ښایسته را روانې، دا ټولې ښایسته خبرې دي. په دې خبره ورسېدې که عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاں کی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری. آسمان بھی ہو بادل بھی ہو بارش نہ ہو تو کیا فائدہ، قرآن بھی ہو حدیث بھی ہو عمل نہ ہو تو کیا فائدہ. نن قرآن پروت تے، حدیث شتا، علماء شتا، عمل نشتا، عمل نشتا. پښې دا څه چې څومره قیامت ته وخت نږدې کېږي، د دین نه لرېوالی، علماو نه لرېوالی، مدرسو سره نه لګي، جوماتونو سره نه لګي، په جوماتونو کې جنگ جګړې، په جوماتونو کې بې ادبۍ او زما عزتمندو په اوچت اواز سره خبرې کول. الله